أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع أكثرهم إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانوں، سورہ یونس آیت نمبر 36 اور 37 مجنن مطالعہ کو پرون درس کہ اللہ تعالیٰ د شرک یو بل شکل د شرک تردیدی کړو خو داسې دلیل سره داسې ثبوتونو سره چې انسان د هغې نه انکار نشي کولی، چونکې ټایم یو مختصر وي ده کې او آخري ټایم کې ما چونکې لږ غوندې زر هغه درس چې دا هغه مو سبمټ کو خو لږ غوندې هغې کې دا شی زه اډ کوم چې هغه ذهنونو کې چې د تسلسل قایم وي، کوم تسلسل آیات چې ورسره دریام ما پرون تلاوت کړی خو هغه باندې غږېدلی نه و چې هغه خبره ذهن کې وي. د انسان ضرورتونه وي. یو ضرورت د انسان دا ده چې د هغه دعاګانې قبول شي، د هغه ذاتي خواهشات پوره شي، د هغه ضروریات پوره شي، د هغه حاجتونه پوره شي او هغه مختلف مسایلو چې گرفتار وي نو هغه د هغه انسان کې اننه دا د فطرت ته چې هغه کوشش کوي چې داسې سایډ ته داسې ځای ته رجوع وکړم چې هغه د ما دا مشکلات لري کړي. بیا دغه انسان که چیرې د سره صحیح رهنمایي نه وي نو بیا دا غلطو ځایونو ته اپروچ کوي، هغه ځای ته ځي او خپلې دعاګانې غواړي، خپل ضرورتونه هغه ځای نه غواړي، بیا نتیجه د دې څه راځي چې انسان بدراه شي، ګمراه شي، بلې لارې باندې روان شي او نه د هغه حاجتونه پوره کېږي. همدغه خبره الله تعالی په دغه پرون درس کې کړې وه. نو دا یو نمونه شرک ده چې ته اصل رب پرېږدي او بل چاته سوالونه کوي، نو دا په یو قسم شرک ده. اوس دا ژمدي وي یا مړه وي یا بتان وي، نو څوک بتان جوړوي، د بتانو څټ ته یې وایي هستی نمی وي چې یاره دا هغه خلک تېر شوي دي. اور بل طرف ته شرک دا ده چې پرون موږ په دې باندې ډېر غږېدلي وو، خو بیا هم انسان د یوه داسې نظام ماتحت خپله زندګي تېروي چې هغه د الله طرف نه نه وي او د الله طرف نه چې کوم نظام نه وي هغه کې تمام انسانیت ته یکساں انصاف او عدل نشي کېدلی. ظاهره خبره ده چې کوم نظام چې انسانانو تخلیق کړی وي، انسانانو جوړ کړی وي، نو هغوی علم چې دا هغه ډېر محدود وي اور هغه یو محدود نظر باندې او نظر یې مغمره نه وي، ادراک نه وي ورته، لہذا هغه مخامخ چې څه نظیر ته راځي هغې په مطابق قوانین جوړ کړي، هغه قوانین د نظام په شکل عوام ته ویر کړي، عوام هغه نظام باندې چلیږي، خپل طور طریقه، خپل صبح شام، خپل کاروباري زندگی په هغې چلی. اوس دغه نظام کې به دغه انسان نتیجه به دا رسي چې پریشان ده. دا هر دور کې نظامونه چلیدلی دي او هغه نظامونه ناکام شوي دي. کمونیزم شو، ماده پرستی نظام شو، د نن سبا چې یورپ کم نظام کړی د دغه نظام کې انسان بظاهر رنګینی خو ډېر دي، رنګینۍ ورکې ډېرې دي، خو لیکن حقیقت دا ده چې انسان ته هغه سکون نه دی ور کړی د نظام. لہذا الله تعالی یې چېرې دا هم یو شرک ده، ته د تا دپاره چې کوم دا تا دپاره یو انفرادي یو اجتماعي چې کوم تا دپاره د رهنمایي ضرورت ته چې د تا معیشت څرنګې پکار دی، تا سیاست څرنګې پکار دی، تا اخلاق څرنګې پکار دي، تا معاشرت څرنګې پکار ده، تا قانون عدل او انصاف قوانین څرنګې پکار دي، دا الله در کوي او دغه ته دعوت حق یی، دغه ته دین حق یی او دغه الله تعالی ذکر کړی چې دا بو
نبی صلی الله علیه وسلم در اصل دغه کار ته راغلی چې دا نظام به ته انسان باندې نفذ کوي چې انسان ته امن وي، سکون وي او عدل وي په دې کې. او دغه مقصد هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دا مشن د نبی صلی الله علیه وسلم. نو دا د انسان بنیادی ضرورت ده. دا دواړه شیونه، یو دا ده چې انسان کله مجبور شي چې هغه چاته ویر شي، هغه نه دته سکون میلاو شي. بل دا ده چې انسان اجتماعي معاملات کې چې کومه زندگی تیری چې هغه د سکون ولوي، عدل ولوي، دا نه چا سره ظلم کولی شي، نه د سره څوک ظلم کولی شي، نه دا پریشان وي او نه دا څوک پریشان کوي. دغه نظام باندې دغه ټولو شیونو باندې چې غور وکړي، نن هر ځای کې انسان که چا سره ډېر دولت ته هم پریشان ده، که څوک غریب ده هغه خاصې پریشان ده، که څوک بیمار ده پریشان ده، ډاکټر هم پریشان ده، هسپتالونو کې وغیره وغیره چېرته نسته انسان هر ځای کې پریشان ده. نو دغه ځای نه الله چې افمن یهدي الی الحق حق اوس الله چې تاسو شریکین کې څوک شته چې تاسو رهنمایي وکړي نشته. احق ان یتبع، اوس حق دادا چې د هغه پیروي وشي چې کوم تا ته صحیح رهنمایي در کوي. او دا خو واضحه ده، دا ثابت ده تاریخ نه چې پریشان انسان خوشحال شوی ده په دغه نظام کې. ان یتبع، اوس تاسو دا فیصله وکړئ چې آیا د پیروي لایق، اطاعت لایق هغه رب ده چې کوم انسان ته داسې یو نظام، یو داسې قوانین، یو داسې رهنمایي کوي. اما لا یهدي الا ان یهدا، یا د هغه پیروي حق ده چې څوک په خپله باندې تاسو ته به څه در کوي چې هغه خپله رهنمایي محتاج وي، یعنی هغه خپله د ځان حفاظت نشي کولی. لکه د ابراهیم علیه السلام واقعه وه چې بوتان یې مات کړو، نو غټ ته یې واچولو، هغو ته یې ویلي چې یاره پوښتنه وکړئ که نه دغه غټ نه وکړئ، ده به دا کار کړی ځکه چې تبرګاین ده په مړ ته. نو هغه ورته ډېره دا خو بوته خو هېڅ نه وي، نو بیا دا څرنګې تاسو خدای. نو دلته الله چې تاسو وایي چې خپله هدایت محتاج ده. فما لکم، تاسو باندې څه چل شوی ده، یعنې څه حیرانګي ده چې تاسو غور ویلې نه کوئ، تاسو دې باندې فکر ویلې نه کوئ، تاسو خامخا کیف تحکمون، الټا پلټا فیصلې کوئ. مخکې الله وما یتبعو اکثرهم الا الظن، بیا الله خپله باندې یایي چې ګوره داسې کار ده. اصل خبره څه ده، یایي چې اصل کې اکثریت خلک چې دي که نه، د څومره چې نظامونه جوړ دي، د څومره چې یو طور طریقې ایجاد شوي دي انسانانو طرف نه، دا ګمان و قیاس باندې جوړ دي. یعنی اصل اکثر خلک د اتباع کوي د ګمان ظن نه، یعنی یو ګمان یې جوړ کړی، خپله فیصله کړي یاره که داسې کار وکړو نو دا به موږ د طرف خدمات وي، بس هغه باندې روان ده. سره انسان روان ده، خپل رب نه پوښتنه نه کوي، خپل زړه نه پوښتنه کوي، خپل دماغو نه پوښتنه کوي، خپل مشر نه پوښتنه کوي، خپل لیډر پسې روان ده، خپل پیر پسې روان ده، خپل حضرت پسې روان ده، خپل بت پسې روان ده. دا تمام شکلونه زموږ معاشرې کې موجود دي. او هغه چې څوک جوړ هغه یو ګمان کړی، ګمان څه شی چې یاره بس موږ پلار نکلی دلی ته ګمان دا ده چې دا به ټیک وي، دا بس دا لارې موږ ته راغلي دي، موږ ته دا قوانین مخکې نه میلاو دي، لهذا چې هغه یې عمل کړی دا وشو بیا به دا ټیک وي. دا ځان ده، دا ګمان ده، الله چې دا ګمان ده. او قرآن کې ځای په ځای چې هغوی خو تبعي کړي ده، تاسو به ځانونه تبعي کوئ. نو لهذا الا ظن، یعنې چې اکثر خلک چې دي اتباع کوي، خو صرف د خپل ځن، خپل ګمان، وهم، خپل فلسفه یې ایجاد کړې ده. او دنیا کې ډېر داسې ګمانونه دي چې هغه ناکام شي، هغه پوه شي چې یاره د انسان ته سکون نه کوي. دغه شي ډېر داسې مثالونه پیش کې د امریکا کې یو ریاست ته اوس ما ذهن نه ووتو په سن 1900 کم هغه کې دا اوس 64 65 یا 74 75 دا قانون یې نافذ کړو چې بھائی شراب بند دي. ورشه بندې کړو، ډېره ښه خبره وه، اکثریت فیصله وکړه. څو موده بعد چونکې شرابو باندې سزا نه وه یا نور قوانین نور څه شی نه و، لهذا خلکو غلط شراب جوړولو، هغه خرڅول شروع شو، نو هغې نه نور مصیبت جوړ شو. بیا کېناستو ټولو فیصله وکړه چې جي کولاو شو فیصله، اجازت یې ورکړو. نو هغې اجازه دا وه چې یاره صحیح شراب جوړېږي، حکومت سیکورټي کې به چک کې به جوړېږي چې یاره غلط شی نه جوړېږي، یعنی صحیح اوریجنل شی چې یاره د بیمارۍ نه جوړېږي. اوس
یو قانون جوړ کا یو ځلی حلال کا یو ځلی حرام کا دغه انسانان په خپل باندې یو فیصله وکي او بیا هغه فیصله هغه پر نقصانی وي بیا هغه بدله کی چې بل جوړ کی بیا هغه ورته نقصانی وي نو انسان د انسانو په نظام کې کلم سکون نه ده موندلای نو لهدا چې د ګمان دا یو وهم کې روان دي ان الظن لا یغنی من الحق شیئا او ظن چې دا ګمان چې دا قیاس چې دا د حق په مقابله کې هیڅ حیثیت نه لري دا هیڅ شی نه د حق په مقابله کې څنګه دا یعنی یو هغه نظامو چې کفار مکه جوړ کړي خپل ځان ته او هغه کې دا چې غلام نور زندگی تنگ وا او په طرف ته چې نظام الله طرف نه نبی صلی الله علیه وسلم جری کو بیا هغه کې انسان ترقی وکا انسان خوشاله شو انسان ته امن ملاو شو دا د هغه واقعات چې د صحابه کرام بو لړلو کم ځایونو ته چې هغوی به هغه ولیدلو چټه هغوی به تکرونه نه کړو سامان یوړ هلته به خرڅ کو واپس به ځینو دنیا به ورپسې مسلمانه وه ویلې چې هغوی به هغه سامان کې هغه ته ور طریقه کوله چې هغوی به چې او دا صحیح دین ده هغوی به غلط شی نه خرڅوله هغوی به دوکه نه کوله هغوی به صفا ورته ویلي چې دکې دوکه ده دا معمولي غوندې شی و تجارت کې قانون و چې نبي صلی الله علیه وسلم جري کړی نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې خپل شی چې خرڅوئ هغې کې چې کومه خود هغه به مالک ته وشي چا باندې خرڅی هغه ته وشي بیا هغه مرضي ده که خلي که نه خلي بس دمره هدایتو لہذا غلط شاید دکا فراډ دا په تجارت نه وایستو د یکی خبرې هر شی صفای کړو چې صفای کو دغه بنیاد باندې کم تجارت کېدو هغه بهترینو او د مدینې کې چې کم بازار د یهودو بیا دا ستر تفصیل ده خو نبی صلی الله علیه وسلم چې خپل بازار جوړ کو او په هغې کې چې کم قوانین جوړ کړلو هغه نتیجه ده د یهودو بازار رنګ شلو خپل یهود و چې بار نه تجارت سامان رړلو هغه به د مسلمانانو بازار ته به رتللو آهسته آهسته د یهودیانو کم بازار چې هغه ختم شو او د مسلمانانو تجارت بازار چې هغه تیز شللو هغه ته به یهودیانو خپل مال رړلو ویلې چې قوانین داسې جوړ شو چې هغې کې ټولو ته سکون و لهذا الله فرمایي ان الظن لا یغني من الحق شیئا ظن ګمان قیاس باندې چې کومې فیصلې یا کومې نظریه قایمیږي یا نظام جوړیږي هغه د حق مقابلې کې هیڅ حیثیت نه لري ان الله علیم بما یفعلون بیا مخکې الله تعالی چې یقینا چې تاسو چې څه عمل کوئ څه چې کوئ الله یایي چې هغې نه زه خبر یعنی الله هغې نه خبر ده څه عمل هم چې تاسو کوئ او که هر عمل بنیاد چې څه ده هر عمل اتباع د څه ده هر عمل چېرته د تا سوچ څه ده هغې نه الله یایي چې زه خبر یم انشاءالله د بل آیات به سبا ته چونکې موضوع بل سره منسلک ده نو سبا ته به انشاءالله دې باندې خبره کوو الله دې موږ ته قرآن فهم راکړي دین فهم راکړي دې سمجھ راکړي او د دې په مطابق عملي زندگی انفرادي اجتماعي موږ ته جوړونې توفیق راکړي رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کړي د اسلام نظام موږ ته نصیب کړي رب کریم کوم خلک چې د اسلام نظام دې پر کوشش کوي ته غیبنا د هغوی مدد وکړي ته هغو ته کامیابي ورکړي د هغو نصرت وکړي خلک د هغوی ملګري جوړ کړي خلکو زړونو کې هغوی ته دروازې کولاو کړي او خلکو ته توفیق ورکړي موږ ټولو ته توفیق راکړي چې د هغوی ملګرتیا وکړو رب کریم اسلامي نظام موږ ته نصیب کړي اسلامي نظام موږ ته نصیب کړي رب کریم دنیا بھر کې اسلام ته غلبه ورکړي کفر مغلوبه کړي رب کریم ایران ته فتح ورکړي امریکا او اسرائیل ناکام او نامراده کړي رب کریم مسلمانانو ته د اسلام دپاره اتحاد او اتفاق نصیب کړي دي مسلمانانو منځ کې چې کوم اختلافات دي دا یقینا د کفر جوړ شوي دي کفر دا جوړ کړي یهود جوړ کړي دغه اختلافات موږ نه لرې کې موږ ته متحد او اتحاد او اتفاق موږ ته نصیب کې رب کریم څوک پریشانی لري کې څوک بیمار وي بیماری شفا ورته ورکړي صحت ورکړي رب کریم څوک بېروزګار وي روزګار ورته ورکړي چا روزګار ټولو ته روزګار کې برکت واچوي بې اولادو ته اولاد ورکړي چا اولاد د ټول اولاد نیک او صالح وګرځوي څوک قرضدار وي قرضونه اعلان کړي چا نور حاجتونه پوره کړي رب کریم کشمیر او فلسطین ته ازادي نصیب کړي خپل وطن ته نصیب کړي رب کریم په د ملک کې سکون راولي ملک کې اتحاد او اتفاق نصیب کړي ملک ته اسلامي نظام نصیب کې رب کریم موږ ټول دعاګانې قبول کړي موږ څومره عزیزان شته د دنیا نه رخصت دي ټولو ته مغفرت نصیب کړي قبرونه د خپل نور نه منور کړي رب کریم مرګ پرې موږ اطاعت نصیب کړي مرګ ورته موږ ته ایمان نصیب کړي مرګ د بعد موږ ته مغفرت نصیب کړي د قبر د عذاب نه خیرت تکلیفات او حساب کتاب سختیو نه موسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت قربت حوض کوثر نه موږ ته نصیب کړي رب کریم جهنم نه موسته پل صراط
پولیاري موږ ته موږ مور پلار ته خویندې وروڼو ته عزیزانو ته دوستانو ته رشتهدارانو ته آل اولاد ټولو مسلمانانو ته خپله روشنایي نصیب کړي. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.